السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. دوستانو د چیف جسټس د خواښې او د یو وکیل چې د هغه نوم دی خواجه طارق رحیم د هغه د ښځې ترمنځه یو اډیو کال راغلی او په دې اډیو کال باندې خاص کر پی ډي ایم او د هغو چې څومره هم صحافیان دي نو یو واویلا یې پې شوره کړې ده چې یره جي دا خو بس داسې راغی چې دا سپریم کورټ نه دی ساس کورټ دی او پلان کې وډینګری نو هغو ته به یو مضبوط جواب ورکوو انشاءالله العزیز په دې کې ځکه چې حقیقت به وایو حقیقت ویل هم پکار دي. نو په دغه اډیو کال باندې به تفصیلي خبره کوو او یو زبردست ریپلی به هم ورکوو په دغې باندې هغو ته. او دویم دا چې پاکستان واقع چې کوم دی نو د امریکې نه یریږي او تر اوسه پورې چې کشمیر آزاد نه شو نو آیا په دې کې د عمران خان لاس دی او که نه د قمر جاوید باجوا لاس دی؟ په دې خبره باندې به ډسکشن کوو. او دریم خبر خو هم دغه دی چې پاکستان تحریک انصاف به هم د نن نه خپل کمپین شروع کوي ښه مضبوط یعنې د دې نه ظاهریږي چې هم په 14 مۍ باندې چې کوم دی نو دغه د الیکشن خبره کلیر کټ ده ځکه چې کمپین د هغو باقاعده هم نن چې کوم دی نو سټارټیږي. دوستانو د ټولو نه اول راځو دغه اډیو کال ته چې اډیو کال خو تاسو بلدلي د مختلف خلکو لیک شوي دي د وزیر اعظمانو تر دې پورې د ډېرو غټو غټو عهدهدارانو چې کوم دی نو اډیو کالز لیک شوي دي. اوس د چیف جسټس اډیو کال ولې لیک شو د دې په شا باندې څه وجه ده نو ښکاره او کلیر کټ وجه هم دا ده چې تاسو ته پته ده چیف جسټس چې کوم دی نو انډر پریشر کړی په ده باندې ډېر غټ پریشر و چې چونکې ته دغه خپله فیصله تبدیل کو دا الیکشن چې کوم دی نو دا لیټ کو دا 18 اکتوبر ته چیف جسټس په دې باندې مکمل اړم شوی چې نه د بالکل هم دغه فیصله وي د قانون او آیین چې څه وایي. نو اوس پی ډي ایم او د پی ډي ایم سره سره چې کوم نور طاقتور خلک دي نو هغو دا کال لیکو چې راشه اوس به موږ په دې باندې بحث مباحثه شروع کړو نو کیدای شي په دې طریقې سره چې کوم دی نو الیکشن وروسته شي خو دا طریقه بالکل څه جواز نه لري چې الیکشن وروسته کړي ځکه چې تاسو ته پته ده د چیف جسټس پاکستان د خاندان نیم خلک د پاکستان تحریک انصاف سره به موږ وایو چې تعلق دی او نیم خلک چې کوم دی نو هغه د پی ډي ایم سره تعلق دی. او بیا به د ټولو نه اهم پوینټ دې ته راشو چې کله قاسم سوري رولینګ کوو د هغې خلاف چې کوم دی عمر عطا بندیال او د ججانو چې کوم دی نو څه وکړله فیصله وکړله د ده د ججانو چې کوم دی نو د هغه خلاف فیصله وکړله او دغه پی ډي ایم حکومت چې کوم دی نو څه کو مسلط کو. نو آیا په هغه ټایم کې عمران خان له پکار نه و چې داسې ویلي وي چې یاره چیف جسټس د هغه د خاندان خلک د مسلم لیګ نون سره ورسره دی او باقاعده ممبران دي په اسمبلی کې نو هغه خو چې کوم دی نو یاره د خپل طرف باندې فیصله وکړه چیف جسټس خو د خپل خاندان په طرف باندې فیصله وکړه ده خو نه بالکل دا خبره چې کوم دی عمران خان ونه کړه ځکه چې عمران خان ته پته و چې چیف جسټس چې یو سړی دې عهدې ته رارسي نو د هغه باقاعده ټریننګ کیږي هغه باقاعده دې ته تیار ساتي چې په دې کې به ته خاندان او دا خبرې نه ټسې بلکې دغه کم خلک چې دی اوس د دوی تاسو ته پته ده د چیف جسټس چې کومه خواښې ده او ورسره دا بله زنانه چې کوم ده د دوی ترمنځه داسې بحث مباحثه شوې ده چې په دې کې بالکل همدردي نشته دی د پی ډي ایم سره او همدردي چې کوم دی نو د عمران خان سره چې کوم دی نو شو کیږي او چې مطلب داسې چل دی وکړی شي او داسې دی وکړلی شي ټیک شوله یعنې د عمران خان یو قسم له سپورټ پکې کیږي. نو اوس ګوره دا په پاکستان کې دی جمهوریت هر سړي ته حق او رایټ حاصل دی چې د چا ملګرتیا کوي جو کوي دي نو نه خو هغه چېرته داسې په غټو عهدو باندې دي چیف جسټس عهدو باندې دي یا چې کوم دی نو په نورو داسې غټو عهدو باندې دي او نه هغو فیصلې کولی شي تش نو آیا تش خبرې چې کوم دی نو د هغو داسې دغه جوړول پکار دي یو ډیبیټ او بحث مباحثه جوړول پکار دی چې دا خو د چیف جسټس چې کوم دی نو خواښې پلاني او داسې خبرې وکړلې نو هغو خو بالکل بس هغه خپله رایه دغه کړې او دا رایه ته هم قایمولی شي زه هم قایمولی شم او بل سړی هم قایمولی شي چې په پاکستان کې چې کوم دی نو جمهوریت دی جمهوریت ویلی کېږي دې ته نو لہذا په دې خبرو باندې به نه کنفیوز کېږئ نه په دې خبرو باندې آیین بدلیږي نه قانون بدلیږي ځکه چې چیف جسټس په هغه وخت کې هم فیصله کړې وه په هغه وخت کې چا دا ونه ویله چې د چیف جسټس خاندان چې کوم دی نو بالکل وګټله یا د چیف جسټس د خپل خاندان پورې فیصله وکړه نو بالکل د دې خبرو د دې سره هیڅ قسم څه تعلق نشته دی نو لہذا اوس په دې کې صرف خلک انګیج کوي چې یاره دا خو اډیو کال لیک شو دا اډیو کال څوک لیک کوي نو لہذا هغه تاسو ته پته ده چې د دې د لیک کولو کوشش مخکې ول نه کېدو ټیک شوله خو اوس چونکې تاسو ته پته ده په عمر عطا بندیال باندې د چا زور د چا لاس نه رسي نو اوس هغه ته مختلف قسم خبرې هغه ته رامخکې کوي او مختلف قسم بلیک میلینګ کېږي نور الزامات به هم کېدای شي په ده باندې ولګي او هغه په دې کې چې کوم دی نو را کنټرول
کی. کشمیر تر اوسه پورې نه ازادېږي نو باقاعده عمران ریاض خان په خپل ویلایت کې د دې تصدیق کړی، بار بار ویلي چې د باجوه سره زما دوه میټینګونه شوي دي. په یو میټینګ کې خو چې کوم دی نو باقاعده دا شو کوله چې مونږ د امریکې نه یریږو. امریکا ځکه چې د امریکې چې کوم دی نو جهازونه او داسې غټ غټ های ټیکنالوژي وسره په دومره هایټ باندې هغو پرواز کوي چې یقین وکړه چې هغه راچول داسې دي. یعنې مطلب دا دی چې هغه د هغو د ټیکنالوژي سره یعنې ډغره وهل نه غوښتل. خو د انډیا خلاف یې داسې نه دي ویلي چې مونږ جنګ نه کوو، خو یو ټرن غوندې یو دغه سوچ ورکړی چې مطلب دا دی که چېرې مونږ تجارت او بزنس شروع کړو نو مونږ به داسې شو چې ښه به شو دغه به شو. یعنې مطلب جوړ نه دی هغه ته د کشمیر سره چې کوم دی نو لکه ځکه چې مونږ خو تاسو ته پته ده د خلکو خو دا تاثر دی چې د پاکستان فوج به اوس کله ځي او هلته کې کشمیر به اخلي او بلکې سورسز وایي چې باقاعده اوس په کار و چې په سرینګر کې د پاکستان فوج ځکه هغه ځایي خلک مونږ ته انتظار کوي چې وایي د پاکستان آرمي به کله راځي او همیشه تاسو ته پته ده د پاکستان سره د محبت د هغو چې کوم دی نو دغه ویډیوز راځي. خو به هر حال اوس تر اوسه پورې چې کشمیر نه ازادېږي نو عمران ریاض خان دا دعوه کړې ده چې په دې کې بالکل د قمر جاوید باجوه راستی او د هغه اسټیبلیشمنټ او دغه چې کوم دی نو په هغه ټایم کې چې کوم سوچ او فکر و نو هغه بالکل چې کوم دی نو کشمیر اخیستل نه و. او عمران خان نه باقاعده تپوسونه شوي. عمران خان ویل چې بالکل یار زما لکه دا سوچ کېدی نه شي چې زه کشمیر باقاعده هغو ته وراولکم یا د کشمیر سودا وکړم. یعنې په هغه ټایم کې د عمران ریاض دا دعوه وکړه چې د اسټیبلیشمنټ سوچ جدا او د عمران خان سوچ جدا. نو په دې وجه باندې عمران خان هم د حکومت نه راوښکو ځکه چې هغه د قمر جاوید باجوه چې کومه پلینونه او کومه منصوبې وي نو د هغې سره شا په شا نتلو. په دې وجه سره چې کوم دی نو عمران خان د حکومت نه راغلو رژیم چینج اپریشن یې وکړو. او لاست کې هم دغه خبر ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو باقاعده کمپین شروع کړو. یعنې د داسې ظاهرېږي چې بالکل عدالت په خپله فیصله باندې قایم او دایم دی. تاسو ته ما بار بار ویلي وو که چېرته زور زبردستي پکې رانغله نور قسم داسې اللیګل څیزونه پکې رانغله نو باقاعده چې کومه عدالت او عمر عطا بندیال کومه فیصله کړې ده نو انشاءالله العزیز چې د دغې فیصلې تحت به انشاءالله العزیز انتخابات کیږي او د نورو پارټو له هم پکار ده چې انتخابات وکړي شي. د دې سره سره پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو په هغې کې یو ټیم جوړ کړی دی او هغه ټیم به چې کوم دی نو هغه امیدوارانو باندې ټیک اینډ بیلنس ساتي چې کم امیدواران ټیک دي کم ټیک نه دي د هغو مطابق که کم ټیک نه نو هغه به ایلیمینیټ کوي. او پاکستان تحریک انصاف له پکار هم دغه ده چې دومره مقبول ترین پارټي ته جوړه شوله په لږ ټایم کې نو پکار هم ده چې داسې امیدواران سلیکټ کړي چې باقاعده خلک ورله ووټ ورکړي او داسې نه چې د غلط امیدوارانو انتخاب وکړي ځکه چې د دوی نه ګټلی څیز بیا چې کوم دی نو څه شي تللی شي او هغو چې کوم دی نو ګټلي انتخابات چې کوم دی نو بایللی شي. ملګرو تاسو څه وایي؟ تاسو راسره هم خپله رایه شریکه کوئ خو ویډیو درسره ضرور مخکې ته شریکوئ په اخر کې خپل شریک باندې اجازه وکړئ.